مینوالو د دوحه قطر نه سهیل باچا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم او زنګ سره د خیبر پښتونخوا سینګره کشماله ګل موجود ده. د نیشنل ډے په حواله باندې دوی چې دی د قطر دپاره چې کوم سپیشل سانګز دی د شیخ تمیم په حواله باندې هغې نه دې بېګا چې دی د ټولو ناظرینو زړونه خوشحاله کړي. نو کشماله ګل ته زه په قطر کې هرکلی وایم. جی ډیره مننه ستاسو دلته د راتلو چې تاسو موږ له دومره ټایم راکو او ډیره مننه. شیخ تمیم په حواله دغه سانګز چې دی هغه ډېر دلچسپ او د نیشنل ډے په حواله باندې هغې چې دی قطریانو هم او د دې ځای اوسېدونکي د پاکستانیان هغوی ته ډېر خوندونه واخیستو. نو دا سپیشل تیار شوی او د چا په فرمایش و چا لیکلی او شاعر یې څوک؟ د دې خو چې شاعر و هغه خو جانزیب کورمیوالو او بس دا خو د دې خلکو دپاره مونږ ریکارډ کړه چې دا دې ته خوند واخلي. د دې ډېره خاص ورځ وه نو د دې حوالې سره. کشماله ګل د کوم ځای سره تعلق دی اوسېږئ کوم ځای ایجوکیشن یو کوم ځای حاصل کړی دی او د ژوند اکټیویټیز څه دي؟ جی زه خو یم د مردان او اوسېږم په پېښور کې او لکه ټول وخت هملته تېر کړی دی. کشماله ګل د سینګر ژوند کې چې نو خوشحالیانې هم بېشماره تکلیفونه پکې هم د چانه کم نه وي. کله په فیلډ کې په لایف کې داسې په سوشل میډیا غلط کمنټس راشي نو کشماله ګل بیا څه تېرېږي په زړه باندې؟ ما خو تاسو ته پهله هم ویلو که نه چې په دې باندې خو مونږ یوازې زه نه لکه هر یو سنګر په دې باندې هغوی ته ډېر دوک میلاویږي که نه چې مونږ د دې دپاره دومره ښه کار کوو د دې دپاره خدمت کوو او لکه د خلکو سترګو کې ځان راولو دومره لکه زه خو ټول د پښتنو ګانې ویم که نه او د هغې د پاس هم دي غلط کمنټس کوي غلطې خبرې کوي نو مونږ ته بیخي ښه نه لګي نه بیا زړه خفه خپئ او زړه خو ډېر زیات خپئ. کشماله ګل د ژوند اکټیویټیز چې کوم دي هغه زیات تر په فیلډ کې بیا کور کې د فیملی سره چېرته روټۍ پخولی شئ چېرته تا ته بېګا ستا نه سوال هم شي او وړه دي چېرته هغې ګلي که نه په دغې فیلډ اډو سره دلچسپي نه لري؟ نه ولې نه زه خو کوم او لکه ډېر ټایم خو زه لکه سینګینګ له ورکوم که نه نو په دې وجه باندې بیا ما نه د کور کار پاتې. شین چای خو پخولی شي که نه داسې خو راځي راله چای هر څه راله راځي خو لکه ما د انټروی نه بعد لږ شین چای پوخ کړي او ولې نه. کشماله ګل دا راته ووایي چې د قطر دا کم هوا چې وه دا تاسو څنګه محسوس کړه د عبدالجانان بنګش صاحب دومره دلته اکټیویټیز د هغوی د پښتنو دپاره دومره قربانیانې دې ته په کم نظر ګورئ؟ دې ته خو مونږ ډېر په ښه نظر باندې ګورو. زه خو دلته په پیله ځل باندې رالم خو اوس خو زه دا هغه کوم چې زه دلته بار بار راشم ځکه چې مونږ ته ډېره خوشحالي دلته میلاو شو ډېر هم زړه ښه شو د دې ځي خلکو نه. د هغې وجې زما په خیال یو د قطر ځایي خلک مینه ورکوي یو د دې ځای کم خلک چې دی هغه ټول مینهوال دي دغه وجه ده؟ او جی دا وجه ده. ټیک نو ستاسو خو فسټ ټایم و قطر ته راتلل که نه؟ او زما فسټ ټایم و. نو دا راته ووایه کشماله ګل چې دغه ایونټ چې کوم بېګا د نیشنل ډے په حواله منعقد شو نو زما خیال دا دی چې عبدالجانان بنګش صاحب لږ بوډا شوی هم دی او د زړه زور یې کم شوی دی نو د نورو ایونټس دپاره به فنکاران د دوی سره څومره تعاون کوي تاسو به څومره د دوی سره هیلپ کوئ د خپل طرفه؟ بس چې څومره موږ نه کېږي ورسره به ولې نه هیلپ ورسره کوو سپورټ کوئ؟ او سپورټ کوو. کشماله ګل دا راته ووایه چې نن سبا حالات څه دي د کې پی کې کې خیبر پښتونخوا کې تاسو څه محسوس کوئ سینګرانو دپاره ماحول شته که نه څه لږ کمی راغلی دی؟ دا کمی خو شته او دا خو د ډېر پیله نه دی او دا خو نه ښه کېږي او داسې به وي ډېر زیات کمی د ټول سینګران خفه دي د لکه د خلکو نه چې تاسو ته فورم نه دی هلته میلاو که نه څه دغه دی نشترحال باندې یا تاسو څه وایي لکه په زړه تاسو څه دي دا وختې واکمن چې دی د خیبر پښتونخوا که زنګ دا پروګرام ګوري نو تحریک انصاف حکومت و نو تاسو څه په زړه کې څه دي چې تاسو ته څنګه فورم میلاو شي هلته؟ بس دا د میلاو شي که نه چې د سنګر ته لږ په ښه نظر باندې ګوري د سنګر چې کم مقام دی که نه په هغې دې ورته ګوري لکه یو طرف ته لکه سنګر یو طرف ته ورسره عام انساني که نه نو د سنګر به دومره عزت نه کوي او د عام انسان به کوي په دې باندې بس وایم چې دا سنګرانو عزت کوي. نن سبا ستاسو اکټیویټیز د بهر ملکونو یې چکري دوبۍ موبۍ که نه تاسو په ملک کې شوګانې یي پروګرامونه یا کیسټ لا یا سی ډي له دې له کار کوئ؟ مونږ خو ډېر هلته په خپل ملک کې کوو که نه کار. زه خو
خلک خو وایي خو زه دومره بار نه راځم هلته کومه. نه بهر خلیج ممالکو ډیمانډ شته چې یاره تاسو راشئ ستاسو د اواز نه دغه خلک چې دی داسې څه ډیمانډ راځي تاسو ته؟ او راځي داسې خو ډېر ډیمانډ راځي خلک وایي خو بس مونږ هلته خوشحاله یو د هغې ځي هغه کوو کار کوو. کشماله ګل ژوند کې نیلو نه هم ما دا تپوس وکړو د واده به څه پروګرام جی واده خو ما کړی دی او زما خاوند چې دی هغه رحمان ګل دی او د هغه پخپله موسیقار دی سنګر هم دی نو ما وی چې زه پخپله سنګر یم نو چې خاوند مې هم سنګري او یو خو هغه موسیقار هم دی که نه. نو بیا راته دا ووایه دا خبر رانه پټوی ما چې په شوق باندې شوی که نه په خوښه و که نه څنګه؟ او جی په خوښه باندې و ستاسو د طرفه که د هغوی د طرفه؟ د دواړو د طرف نه لکه د کور هم پکې دغه و د هغې د کور هم پکې و زموږ د کور هم پکې و په خوښه هم دی. د کیمرې نه شاته عکس چې دی هغه فرمایش وکړو نو ته به څه جواب ورکړو؟ د څه فرمایش؟ د واده هغه وي چې دا خو زما سره لکه هغې ته خو دا ښه پته وه او ما سره خو خاوند هم دلته راغلی دی هغې به لیدلی مې نو دا خاوند نه پټ نه کړي دا کس خطرناک دی نو تاسو څه خاوند له څه سیفټي به ورکوئ؟ بس زه ورسره یم که نه زما په مخ یې خو ورته څه نشي ویلی. نو دا خاوند په تاسو ګران دی که نه دی؟ ولې نه ګران خو دی ځکه چې هغه خو سنګر دی که نه زما خو هر یو فنکار سره مینه ده او د سنګرتوب په حوالې سره هغه ګران دی. کشماله ګل فورم دی زمونږ نو تاسو ته یو اجازت در کوم په زړه باندې دا وختي څه ګیلې څه مانې یا څه ټپه هر څه چې په هغې رانه ځان خلاص کړئ چې پروګرام راغونډ کړو. څه ټپه ووایم؟ ټپه ووایه. زما د دواړو سترګو توره په زوره زوره ژړا تا پسې کومه ښه شوه چې ته د خیره راغلې هغې مخې ته ولاړ دي ما نه ټپه هېره کړه. یو میسج را لراکه د پښتنو دپاره جانان صاحب هم په مخه ړشین شو 2 کال نه زما سره هم په انټرویو کې لګیا دی چې پښتنو یو شی یو شی تاسو څه وایئ پښتنو ته؟ مونږ خو په ګانو کې هم پښتنو ته دا وایو په فیسبوک باندې هم دا وایو چې یو شی خو هغې زموږ د خبرو نه غلط مطلب وباسي مونږ ته بیا کمنټس کې غلطي خبرې کوي بس دا خبره به ورته وکړو چې ټول پښتانه دي یو شي خدای دې ټول خوشحاله ساتي که دلته که په خپل ملک کې که هر ځای کې بس خدای دې خوشحاله ساتي. ګران جهان مننه کشماله ګل وایي پښتنو یو شی چې زه سیاسي پارټي لانچ کړم او تاسو بیا ما له ووټ راکئ خو دې له ووټ هېڅکله مه ورکوئ ولې چې دا سینګره ده خپل د سینګر دا کمپن سره چې د دې د لایف سره دا څونه مینه کوي نو دغه پوره ده او د هر سینګر یو زړه د هغوی چې د خپل یو ژوند اکټیویټیز دي دلته موږ ډېر زیات ته نږدې نه ولیدل موږ د 3 ورځو نه یو ځای پاتې شو د دوی په ژوند کې هم ډېر زیات مشکلات دي دوی هم انسانان دي په کار دا ده چې موږ دوی له مینه ورکو او که مینه وله نه ورکوو نو د نفرتونو ورسره هېڅ کار نشته. زه به د خپل انټرویو راغونډوم زما سره یو اهم شخصیت ناست دی د دوحه قطر د هغه نه به انټرویو کوو خو په دې خبره باندې چې پښتنو هغه به په خپل انټرویو کې هم وایي چې یو شی ولې چې که پښتانه یو شو نو زمونږ په ژوند کې به مشکلات ختم شي اسانیانې به راشي. د خپل کیمرمین حسین سره سهیل باچا ستاسو نه اجازت غواړم د لوی الله په امان.